په واتس اپ کې یو نه سیټینګ یو ځای شوی چې د هغې په ترو باندې به ستاسو ویډیو کال آډیو کال چې دی دا به نور هم محفوظ شي. کم کسان چې په ویډیو آډیو کال باندې خبرې کوي نو دا سیټینګ چې دی دا د هغو لپاره دی او چې هغه دا په خپل واتس اپ کې لازم آن کړي. د دې سره به ستاسو دغه ټلیفونونه چې دي دا به محفوظ شي. بل دا د واتس اپ یو نوی اپډیټ دی او نوی سیټینګ دی نو زیاتکر کسانو ته به دا معلوم نه وي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د هغې طریقه ښیم. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل لا ځینې کسان دا ویډیو سکیپ کړي یا ویډیو د اخره پر ونه ګوري نو چې د دې سیټینګ نقصان سره دا ورته هم د ویډیو په اخره کې ویم. خو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقه هلته کې زده کوم چې دا سیټینګ د کوم ځای نه ان کېږي. موبایل سکرین ته رالو موږ خپل واتس اپ کولاو کړی دغه شان به تاسو خپل واتس اپ کولاو کوئ. له پاسه د ګوټ به تاسو ته دا درې ټاکې چې دي دا به ښکارېږي. دا درې ټاکې چې دي دا به داسې ووایي نو تاسو ته به د آپشنونه چې دي دا به داسې کولاو شي. نو په دې کې به تاسو ته لاندې په اخره کې تاسو ته ښکارېږي سیټینګ. د خپل واتس اپ سیټینګ چې دی دا به ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ. چې څنګه هغه کولاو کوو نو تاسو به دې مخ ته چې دی دلته به راشئ. نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دویم نمبر آپشن پرایویسي، کمې ته چې د تالې دا نښه ده نو دا به ځان سره کولاو کوئ دغه شانتې. چې څنګه دا کولاو کوو نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي. نو په دې کې به تاسو لاندې لاړ شئ. لاندې به راشئ دغه شانتې. نو لاندې به تاسو ته یو سیټینګ ښکارېږي. دا نوی سیټینګ چې دی دا په واتس اپ کې یو ځای شوی دی ایډوانسډ. دا چې دی دا به ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ. چې څنګه دا کولاو کړو نو تاسو ته به دا مخ کولاو شي. په دې کې نور آپشنونه نشته خو دغه یو آپشن دی. نو دلته کې تاسو له ټول ډیټیل چې دی تاسو له درکړي دي خو په انګلیش کې لیکلي دي. نو دا زه تاسو ته وایم خو اول به تاسو د دې ځای نه چې دی دا سیټینګ باندې کوئ. د دې ځای نه آن کېږي او د دې ځای نه اپ کېږي. کله تاسو ویډیو کال کوئ د دې ځای نه آن کړئ ستاسو ویډیو کال چې دی هغه تاسو کولی شئ او هغه به د دې سره چې دی نور به هم محفوظ وي. بس د دغه ځای نه تاسو په خپل واتس اپ کې دا سیټینګ چې دی دا آن کولی شئ. خو هر کله چې دا سیټینګ تاسو آن کو نو د دې فایده به دی چې ستاسو آی پی اډرس چې دی دا به څوک نشي معلومولی. لکه ستاسو لوکیشن چې دی دا به چاته نه معلومیږي. تاسو د کم کس سره خبرې کوئ نو هغه ته به ستاسو لوکیشن چې دی دا به نه معلومیږي. لکه تاسو کم انټرنیټ استعمالوئ د هغې په ترو چې کم آی پی اډرس معلومیږي نو ستاسو آی پی اډرس چې دی دا به چاته نه معلومیږي او د دې په ترو باندې به ستاسو د واتس اپ ویډیو کال آډیو کال چې دی هغه به محفوظ وي. خو د دې سره یو نقصان به تاسو ته دا میلاویږي چې ستاسو کم ویډیو کالي آډیو کالي نو د هغې کوالټي چې ده هغه به خرابېږي. کوالټي به یې دا خرابېږي لکه تاسو اوس ویډیو کال کوئ او انټرنیټ کمزور نو بیا به هغه صفا نه کېږي، هغه به خړي او یا به ستاسو هغه ټلیفون چې دی دا به نه میلاولی کېږي. ستاسو خبرې چې دي دا به صفا نه کېږي. خو له کومو کسانو سره چې تیز انټرنیټ وي هغه پرې خپلې خبرې کولی شي خو آی پي اډرس چې دی دا به ستاسو څوک نشي معلومولی. که څوک ستاسو د آی پي اډرس د معلومېدو کوشش کوي نو ستاسو دغه آی پي اډرس چې دی دا څوک نشي معلومولی. نو د دغه ځای نه دا سیټینګ چې دی آن کېږي او له دې سره به دا پیدا چې ستاسو ویډیو کال آډیو کال چې دی دا به محفوظ وي.